الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. انتهائی معزز مکرم ناظرین سامعین، ستاسو په علم کې دا چې د څو ورځو نه د جماعت اشاعة التوحید والسنه شاسواران مناظرین او د جانب مقابل د جمعیت علماء اسلام د طرف نه څه ډرپوک بوزدله شخصیات چې نمایندګي کوونکي دي د دیو په آفس کې انتهایی ګرمه او شدید مکالمه شروع وه او انشاءالله ان قریب میدان لګېدو والا دی. هغې کې به احقاق د حق او ابطال د باطل ډېر زر وکړلی شي او انشاءالله دا ځلې به په ډېرې اعلی او په ښې طریقې سره وکړلی شي. امت مسلمه ته به دا خبر واضحه شي چې په دې دور کې امین جماعت او حقیقي دیوبندیان او صحیح اهل سنت والجماعت او مان علیه و اصحابی مصداق په دې دور کې کم خلق دي. مخکې دور کې اهل حق و خلاف ډېر الزامات او ډېرې پراپیګنډې شروع وي. پای کې زمونږ زمریان زمونږ اکابرینو د صبر او تحمل نه کار اخیستی و چې دا یو د دې خلکو یو جذبات دي څه وخته پورې به یو ختم به شي. خو الحمدلله د هغیو حقیقي وارثین او حقیقي فرزندان فی العلم هغه الله مخې ته راوسته او د دغه خلکو خوبونه حرام کړه او د دغه خلکو حقیقت او اصلیت امت مسلمه ته هغه ښکاره کو او هغه ورته په ګوته کو چې دا خلک د دیو مقصد او د دیو مراد هغه څه شی دی. زه په طریقې د اجاز سره پرون د دغه قبیله د دغه جماعت د طرف نه فیض الحسین نامې یو شخص یو کلیپ کړی دی او په هغې کې برادر مکرم مناظر اسلام شیر ارشاد فخر ارشاد علامه وحید الله وحدان صاحب حفظه الله او دارنګه دلیر مناظر اسد من الاسود مناظر اسلام مفتی محمد بلال دیوبندی حفظه الله هغوی مخاطب کړي دي او بنده ناچیز تذکره هم کړې ده. یو څو خبرې د هغې اجوبه عرض کول غواړم. هغې کې د ټولو نه اول د خلکو ته دا تاثر ورکړی چې زه دا دویم ځل چیلنج ورکوم اشاعة التوحید والسنه شاسوارانو ته چې هغوی دې ما ته دا وښیي چې د مفتی محمد بلال دیوبندي حفظه الله چې په جمعیت علماء اسلام باندې کومه د کفر فتوا ده دا د سید عنایت الله شاه نور الله مرقده فی طریقت رهبر شریعت د دغو نه واخله تر د قائد انقلاب قرآني شیخ القرآن والحدیث شیخ العربی والعجم حضرت مولانا محمد طیب حفظه الله دې پورې وایي چا داسې فتوا نه ده لګول. زه به دا ویم د دې په جواب کې چې مفتی محمد بلال دیوبندي حفظه الله دا فتوا چې لګولې ده نو دا الزاما جوابا مجبورا لګولې او دا ستاسو د اصول مطابق او تا ته یو چیلنج در کوم ستاسو د دې کم مشهور مناظرین دي او ستاسو استادان چې هغوی فساد او افتراق او انتشار د علماء دیوبند او دارنګه د جمعیت علماء اسلام ترمنځ د پیدا کېدو دپاره چې کوم ګروپ را پیدا شوی دی او وجود ته راغلی دی نو د دغې نه واخله ستاسو پورې د دې نه علاوه بره داسې څوک تاسو نشئ ښودلی د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند صحیح جماعت او د هغې چې کوم فاضل شده دی د هغې نه تاسو نشئ ثابتولی چې اشاعة التوحید والسنه دا د عذاب قبر نه منکرین او دا تا ته چیلنج دی. دا خاص ګروپ چې ستاسو کوم د دې انتشار پیدا کېدو دپاره او د یهودو د سازشونو د هغوی د مکرونو په طرز چلیدونکي جماعت نه علاوه کم اهل حق علما دي او معتدل او ماهرین کم علما دي د هغوی نه تاسو دا خبره نشئ ثابتولی. بله دا بار بار وایي چې زه کوم فتوا موږ لګو د ګمراهۍ په دې کې موږ سره علماء دیوبند ملګري دي تون نالت شه او ستا په دې زبان او ستاسو په دې کلام باندې شه
چې داسې واضح دروغ کذب بیاني او بیا د عالم د شان سره دا ډیره بعیده ده. خو تاسو ته کنځلیک او دارنګ ردې بدې ګستاخي د علماو زه وایم چې دا به هم ستاسو د ګروپ نه مخکې به چا داسې زبان نه استعمال کړی او یقینا چې موږ دا خبرې کوو نو انتهایی موږ ته ځان ډېر شرمنده ښکاري په دې خبرو باندې، خو مجبورا او ناخواسته طریقې سره موږ د دې جواب کوو د دې په زبان کې کله ناکله. نو دا خلک چې د دیو عادت دی، دیو له دا خبرې خوند ورکوي، جنګ جګړې او فسق فجور چې کوم وینا ده د منافق صفات، کذب بیاني، کنځلې کول، ګالم ګلوچ کول، دیو ته په دې باندې ځان ښه ښکاري او په دې سره دیو خو بس چې کوم مابطانه د دیو دی د هغې اظهار کوي. نو همداسې تربیت د دیو شوی دی، نو خامخا دا مجبوره دي همدغه خبرې به دیو کوي، د دیو خلول هم داسې خبرې راځي او عالم شان سره زه وایم د دې نه مخکې موږ به داسې خبرې چېرته د عالم نه اورېدلې هم نه وي او علماو به د علم په دایره کې د اصولو د علم په دایره کې دننه به په یو بل باندې تنقیدات کول، خو په داسې انداز موږ چېرته نه ولیدې. دا وایي چې ما سره علمای دیوبند په دې فتوه کې ملګري، زه هم نرشه او دا میدان ته موږ ته په میدان کې دا ثابته کا چې علمای دیوبند دا ویلي شاعت التوحید و سنه دا ګمراهان یا پنجپیریان ګمراهان یا د دې دور ما ته مدارس مه ښایه. او بیا څه وایي بینورټون نه فتوه راله، وایي دا خو په ټول عالم کې وایي مشهوره مدرسه ده. نو ایا زه تاته معیار د حق هغه مشهورتیا ده چې یو مدرسه ډیره مشهوره شوله نو معیار د حق به دا شهرت وي د دې؟ دا اصول تا د کوم ځای نه راخیستي؟ دا د خپل ګېډې نه او د دې خپل جهل نه دا پیداوار دی چې تا مخې ته راوړي دي چې دا خو د ټولو مسلمانانو ترمنځ نه مشهوره ده. په مشهورتیا کار نه کیږي صاحبه، د فتوی دارومدار به په دلیل باندې وي او دا خو د دې دور معاصرین دي، د دې فتوا زموږ په حق باندې څنګه قبوله په دې دور کې زکه تا ته د کوسی یو عالم فتوا درکم والله د دغه نه به اوچتې صرف دغه سره سهولیات سیواد که داسې شي نو زه به تا ته یونیورسټیانې در وښیم، اسلامیه یونیورسټي، دارنګه علیګړ چې کومه یونیورسټي وه، پېښور یونیورسټي، دارنګه جامع ازهر چې ده، دا خو د دې زما استاد د یونیورسټیانو او زما استاد د مدارسو نه ډېرې مشهورې نو چې د هغې نه کومې فتوې راشي بیا به ته منې ما سره که زه تا ته هغه فتوې ښکاره کړم نو دا ستاسو په دې کې چې کوم دی خپل جهل راښکاره کوي دنیا ته چې دا یو مسلمه مدرسه ده او مسلم علما دي او هغوی فتوا ورکړې ده، نو د دې فتوې له هېڅ اعتبار نشته. صاحب په دې باندې خلک چې کوم دی د خلکو غلط ذهن سازي مه کوه، بلکې دا ووایه معیار د حق څه شی دی، په فتوا کې به څه شي له اعتباري. نو دا خبره ستا فضول ده. موږ ته وښایه صحیح علمای دیوبند چې هغوی د اشاعت توحید و سنت نوم اخیستی او په هغې باندې د ګمراهۍ فتوا ورکړي یا د عذاب قبر نه د منکرینو فتوا ورکړي او انشاءالله تر قیامته ته دا نشي ثابتولی او نه به ثابته کړي. او نن انشاءالله دا وخت په دې کې به انشاءالله موږ ستا حقیقت او ستا د اصولو هغه به موږ چې کوم دی خلکو ته پر ډاګه کوو به انشاءالله خلک به ویني ستاسو جهالتونه او ستاسو چې کوم حقیقت او اصلیت دی به انشاءالله ډېر زر دنیا ته واضح شي، امت مسلمه به د دې نه خبردار شي او جمعیت علما اسلام قریبه ده انشاءالله چې ستاسو نه براعت وکړي او پوهې دي معتدل علما دي په دې کې. راشه دې خبرې ته چې ته مفتي بلال په موږ فتوا لګولې ده نو زه هم دا ستاسو د اصول مطابق چې تاسو په اشاعت توحید و سنت باندې د منکرینو د عذاب قبر فتوا لګول نه دا کافران نشو څوک د منکرینو د عذاب قبر مطلقاً کیفیت باندې خو فتوا نه راځي او نه تاسو ویل چې مطلب کیفیت نه منکرین، تاسو ویل چې بس د مطلق عذاب قبر نه منکرین دي. د هر سټیج او د هر منبر ته هم دا چغې والي چې نن د مفتي محمد بلال په میدان باندې ودرېدو نو شاته زور کوئ نه او په دې ځان خلاصوئ چې لیونی دی او دا دی او دا دی. لیوني خو داسې چې پیدا شو خو بس دی نو بیا خو ډېره ښه ده چې داسې لیوني داسې خبرې کولی شي. نو په دې خو تاسو ځان خلاصوئ، کله یو طریقې سره بدنامول کله په بلې طریقې سره چې ځان باید نه څنګه خلاص کړو. جمعیت علما اسلام دې زموږ نه په دې نه خفه کېږي، په دې وجه باندې په دې باندې فتوا ولګي د مفتي محمد بلال صاحب ټول جمعیت په دې وجه یادوي چې هغه وایي چې دا د دیو د سټیجونو نه دا حضرت چې دی ندیم استاذ دا بیانات کوي او د سپورټ کېږي د دغه مدارسو د طرف نه د چا خوله بنده نه کړله او د ته چا لګام وانه چونو په دې وجه موږ راپاڅېدو. بیا موږ دا وایو چې ټوله فتوا ټول جمعیت باندې زموږ فتوا نه ده خو چې موږ نوم یادو نو د دې مجبورۍ په وجه یادو. ذکر د عام دی مراد نه خاص دی، دا خو علماو یو مشهوره قاعده ده وللأکثر حکم الکل، اکثر په دې باندې د سره راځي نو په دې وجه باندې موږ دیو ټارګټ مجبوران. نور اعلی حق علما هم په دیو کې شته دي خو چې کومه پورې دیو ته د برات اعلان نه کړي مفتي بلال به هم دقسې نوم اخلي ځکه چې کله د بیان په وخت کې تاسو سکوت اختیار کړئ نو معنا دا ده چې تاسو په دې باندې راضي نو د سره نو چې اشاعت توحید و سنت باندې یو سړی د ګمراهۍ او د کفر فتوا لګوي نو دې طرف نه دیو په اصولو مطابق او دا حضرت بیا وایي اصول خو د احناف وایي نو دې اقرب چې کوم دی او دی مجبوری محض دته دا پته نشته چې اصول صرف د احناف او شوافی هم شته د موالک هم شته
او ظالم مونږ چې تاسو استاد اصول مطابق ناستا استاد به مخکې ول د مفتي بلال دیوبندي په اصول مطابق نو هغه نه تاسو وکړه چې د مفتي بلال دیوبندي اصول شته او کنه شته او خبره خو مفتي لنفسي او خپل ملګری د پاره ده دی مطلب دا دی الله باندې صرف دغه اصول دي نه دي مراد یعنی دې ته الزامي جواب ویل کی چې ته خبره وکي هغه استاد پنځ مسلمه ده کنه پای کې مونږ ته جواب درکو چې ستا مشر به داینه مونږ کیته حواله خایو چې هغه پتا باندې دغه عقیدې په بنیاد باندې تا باندې پاتوله دا چې مفتی محمد بلال مجبور شو په دې وجه باندې چې تاسو سره زمونږ پایت النبی باندې کومه مناظره وا پای کې تاسو څوک چې د نبوت د روح صفت مني هغه ده د ختم نبوت نه منکر دي او ما ته چې کوم د کراچۍ علما او رنګونه وکړه چې خا داسې چل دی داسې چل دی دغه خو تاسو په کتابونو کې نو په دې وجه باندې پتا ځو باندې د ختم نبوت نه انکار لازمي دا خپل مشر ته نصیحت وکړه چې دا پاتوینه تر رجوع وکړه نو زمونږ څه کار دی چې تاسو وایي چې موږ تاسو وایي چې تر ختم نبوت نه منکر دا خو د فتوی متعلق خبره شو او تاسو حقیقت سناسه اغي وضاحت منغو کو دنیا ته بل دا وی چې مفتی فدا ربانی صاحب سره داغي سره چې کوم زموږ مناظره شوی په ځابې خبر باندې کې اغي حواله پیش کړی و د فیض الباری شان ورشا کشمیری سے رحمت الله علیه پای کې خو یو قول چې کوم دی صرف د روح د پاره یو بل د جسد عنصری او دا د روح د پاره عذاب قائل نو صاحب زتانه دا ته پوس کومه دی یو قول د روح د پاره منون کی دي ته خو ته حق وي غټین کې خو ته حق نه ویلو کنه د راجی او د غیر او ځان له خبره خو گمراهی پته خو بدیو نه راځي کنه دا چا ویل چې یو سړی مرجوع قول رخلی نو هغه به گمراهی دا متعین کا هغه خو د اهل سنت نه حساب کړي کنه ته گمراه نو څنګه هغه ته اهل سنت یو ته گمراه تاسو عجیبه استاسو زدي جهالت ته ایران استاسو د ذهنونو عقلونو ته ایران خو دې خبر چې استاسو په ذهنونو کې څه پراته دي چې تاسو د حق بالکل نه او به وي تاسو چې کوم د روح د جسدي مثالی د پاره قانون دغه خو مستدام د تخیم کنه د اهل سنت والجماعت د کتابونو هم صرف یو دی راخستي فیض الباری دی راخستي دا نور کتابونه نه دي کتلي روح المانی نه دا کتلي مظهری دي نه دا کتلي او دغه نه ته ما په خیال باندې نه خبره بالکل دغه خبره ځان سره جیب کې واچوا بل دا تاسو چې کوم پتوی لګول په شاد تایید وسنن تاسو خپل مشرانو پتو پورې خندا کوي شیخ عبدالحق قانی سے کوړه خټک چې کوم شیخ الحدیث نو هغه نه چې ته پوښ شوی نو هغه په جواب کې څور کړی چې دا سیدی د اهل سنت والجماعت او کته چې مثال به تر هغه تاسو عقاید نه معلوم نو دا خو د پتوی اصول دي چې صاحب تاسو چې عقیده نه معلوم تاسو څنګه پتو ورکړي نو بیا خو خپل مشر او مفتی ته چې کوم د جهل او د خطای نسبت کې په دې خو ته نه پوي او تر اوسه پوری په پتاو کې دا چلیږي دا مفتی تقی عثماني سے دا غیو په پتاو کې دا چلیږي ان کا غیو د سی ورکړه نو وسی ته رجوع نشو کولای اس خدا ځان نه چې کوم د خود ساخته اصول تاسو جوړ کړی دي اس عالم په تشویش کې اچول علماء او د اهل حق په مینس کې چې کوم د اختلاف پیدا کولو لپاره غټ سبب تاسو واقع شوی او بیا دا حضرت وای چې اوسه پوری چې او یا کاله پر بشاد توید وسنه د شرک او د بدعت پتوی لګولې او من خاموش دا چلو به نمونه نور اخیستی دي احمد سید ملتانی سے دا رنګ نور علماء هاي دا حضرت په دې نه پوهیږي صاحبه چې موږ په یو وسط باندې فتوا لګولې ده او هغه په اصول د اهل سنت او علماء دیوبند د اغیو مطابق او دا رنګ د اهل سنت چې کوم اصول دي د اغیو تعریفات دي هغه چې په چاپټ کې د پاغیو موږ لګولې ده دا غز او دا میدان ته موږ ته ثابت ده د یو فتوا چې پای کې موږ په چا باندې د شرک په کوم وسط باندې موږ د شرک فتوا لګولې یا په چا د بدعاتو فتوا لګولې او هغه باندې اهل سنت والجماعت فتوا نه لګولې کدا موږ ته ثابت نه کړل ان شاء الله موږ به خپل موقف نه واپس او که ثابت هم کړو ته به توبه وباس او بل دا چې ته تاسو د خپل مشر پیرانی پیر سیب ته تاسو ویل چې تاسو په کراماتو کې چې نو ولی له اختیار معنی ولهذا دا خو د شرک عقیده ده نو دا فتوا ته په خپل مشر لګولې شرک ټاپی به په لګولې دا رنګ ساجد نقشبندی سے تر بدعات او د شرکیات او خرافات بوجي ویلې دي نو هغه سره بیا تاسو کې اوس خو تاسو چې کوم د شرک او کفر تکفیری جماعت خو تاسو دي چې په خپل مشران هم تاسو معاف نه کړه خپل هم تاسو معاف نه باقي په کواسات کول سال په تور کې بین او پلان کې دا تاسو عادت دي چې دا تاسو نه کې نو تاسو کلیپ خو چې کوم دی کیږي نه او تاسو وخت د دینه بغیر تیریږي نه دا موږ ویل چې مفتی عزیز الرحمن صاحب چې کوم دی او داسې او تاسو تربیت کړی دی او دا رنګ تاسو مشران چې ناس پیجونو ته کم خلک خېږي دا خبرې موږ له مزه نه راکوي نه کو باقي دا چې تاسو ځان جمعیت علماء اسلام علماء ته ډېر په عاجزۍ سره چې موږ خو ستاسو لپاره ډېر خدمات کړي د عقیدې په باب هیڅ خدمات هم نه دي کړي د شر او د تاوان او د نقصان نه بغیر مغوله بالکل هیڅ کار نه دی کړی تاسو هغه وټونه چې د هغوی کوم مقصد او هغې نه چې کوم دی خلک تاسو د هغوی نه واړول وټونه مو لا کم کړه ظالمان دغه د جمعیت علماء اسلام نوم تاسو څه اخلئ بس ځان له دغه نوم ستاسو ډېرو کرنجوانان احناف په دې خو تاسو ځان ته خلک را بلی په دې نوم باندې کله ځان ته علماء دیوبند وایي کله اهل سنت وایي کله احناف وایي په دې نه خلاص په نومونو کار نه کیږي معیار د حق چې دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به تا خو به سورة بقره لوستلي په یهودیت نصرانیت په صرف په تش نوم چې زه دایم او زه دایم په دې کار نه کیږي ستا عمل
ستا عقیده به موږ تلو هله به ته پاسې چې ستا خو عقیده څه نه څه برابري کن شیطان پرنګه ځان اول چاته خیرخوا حساب کوي او بیا ګمراه کوي په دې چل باندې د هغې ټول میشن ته نقصان رسوئ تاسو افسوس دا دی چې جمعیت علما اسلام هغه نوجوانان او هغه سنجیده علما ولې په دې وخت کې د خاموشه دي څه ووایو انشاءالله امید دا دی چې هغوی به زر ګویا شي لکه څرنګه شیخ محمد الله صاحب هغوی دا ویل چې زمونږ او د اشاعت توحید او سنه په مابین کې اختلاف او اصولي اختلاف او علمي اختلاف او دا کنځلې او ردې بدې وي دا تاسو چې کوم د اختلافات سوا دقسې شیخان پکار دي او انشاءالله مفتي غلام فرید صاحب پرنګه چې هغوی به راځي او هغوی به دا وایي چې تاسو عظیم شکست حاصل کړی دی بیا په کوم نوم باندې تاسو مفتي محمد بلال دیوبندي صاحب ته وایي چې تاسو شکست وموندو دا چلې او دا چلې دا چلې په دې نومونو تاسو نقله دنیا ته واضحه شوې ده بیا راځم دې خبرې ته چې دوی وایي چې تاسو تېښته کوئ کومه موضوع چې مقرر شوې ده ستاسو له طرف نه ختم نبوت چې موږ به منکرین ثابتوئ او زموږ د طرف نه دا چې تاسو د احادیثو نه منکرئ په دې باندې ستاسو سره د مفتي محمد بلال صاحب د ندیم استاد سره خبرې شوې دي خبره په دې باندې دونه حد ته رسېدلې چې ابتدا به ستاسو د طرف نه وي اوله موضوع به ستاسو بیا به زمونږ وي دا پورې خبره شي باقي زه خبره چې زمونږ ځای او ستاسو ځای نه ګوره موږ ستاسو ځای ته ځکه نه درځو چې اعتماد په تاسو ختم شوی دی مفتي غلام فرید صاحب ویلي وو چې دوی خو منصوبه جوړه کړې وه چې دوی وهو او دارنګه جنګ جګړو باندې دوی نه ځان خلاصو نو صاحبه زه تا ته دا ویم په دې خبره هم ته ستا د ذهن خلاصي چې بل ته منصوبه جوړی الحمدلله دا ځوانان چې یو میدان ته ځي مخکې نه دوی پوره انتظامات برابر کړي د خپل ځان د حفاظت دپاره دغه سنت طریقه ده موږ چې دا ځونه خالي لاس به درځو الحمدلله 20 کسان موږ باقي په یو ځای کې کېنولي ته به بل چا چې کم دی بېعزتۍ پسې لاس پورته کړي ته به روغ راشي ستا خوله به روغه پاتې شي دا خو سره ته په دې باندې ګورې سره باور ونه کړي ځان له په دې باندې دوکه ورنه کړي چېرته د لاس خطا نه شي خیال کوه ګورې بیا به هغه ځای نه روغ راونه وځي ته وایې چې زه به هم د مفتي غلام فرید صاحب له به داسې ورشم او هغه به ګزار وکړم داسې به په بل چې همدا اشاعت توحید و سنه دا لاوارثه جماعت نه دی او انشاءالله دوی سر په تلي کې ګرځئ ده زیاته خو دا خوشحالېږي تا به دغه ځای نه بیا روغ نه وې راوتی خو چې تا لاس خطا شوی وی صرف تا ته مفتي محمد بلال دیوبندي صاحب او دا نوجوانان نه دي معلوم کړه زه یو پیره خو یې ازمایه کنه چې پته درته ولګي انشاءالله او دا هم قریب دا دی چې تا نه به انشاءالله مفتي غلام فرید صاحب هم بدله اخلي چېرته دې پرېږدي او یو مسلمان پښتون انسان دی خو تا سره ګزاره کوي باقي ردې بدې خو ستاسو عادت دی چې بل درته چا ووایي نو څه خبره خو نشته دا خو تاسو نه ابتدا شوې ده نو اوس بیا برداشت کوئ من قال ما لا ینبغي سمع ما لا یشتهي په دې به تاسو نه خفه کېږئ موضوع چې دا هغه مقرر شوي او ابتدایي موضوع به زموږ د طرف نه او باقي دا خبره چې د ځای متعلق نو ګوره ته خو دا وایې اول خو په کار دا وایي چې زموږ ځای له خو ته دا وایې چې نه داسې نه ده ښه زه تا ته دا خبره کوم چې پېښور مردان دا دوه داسې ځایونه دي چې په دې ځای باندې زموږ اعتماد نشته دې ځای نه موږ ته خطره ده او موږ ته رنګونه شوي دي بار بار مفتي محمد بلال دیوبندي حفظه الله دارنګه موږ به ستا د ځای ستا د طبع مطابق چې بل ځای کې ته موږ له کوم ځای کې ځای راکړې نو موږ تیار ما سره زر تر زره رابطو کې باقي کلیپونو ته هم ضرورت نشته موضوع هسې مقرر شوې ده باقي د ځای متعلق خبره او ځای به ستاسو ځای هېڅ خبره نشته تاسو موږ له به چې هم پیپر باندې لیکل لا کوئ دارنګه اسنادي کارډ نمبر او دارنګه زموږ چې نور کوم اصول دي کوم ترتیب سره موږ تاسو نه د امن ذمواري خو به موږ سره کوئ نور ستاسو ځای نه دا دوه ځای نه به نه راکوئ موږ له ځکه داسې تاسو هم چې کوم دی موږ نمبر چې علامه وحدان صاحب سره چې مناظره او پای کې زمونږ ځای ته چې تاسو راتلئ تاسو یې سوات ته موږ نشو درتلی او باقي بل ځای کې چې موږ له ځای راکوئ نو بس بیا هغه ستاسو په تمه موږ پېښور کې تاسو له ځای درکړو نو تا خو په کار دا چې موږ تاسو ته چې بټخیله کې به تاسو موږ له ځای راکوئ څنګه چې تاسو موږ پابند کړي وو چې پېښور کې ستاسو په تبه ځای وي دقسې موږ هم په بټخیله کې ستاسو د تبې ځای وي هغه خبرې هغې باندې ګورې هر څوک پوهېږي په دې ځان مه باقي په تاسو اعتماد نشته تاسو خو چې کوم دی جنګ جوړوئ چې ستاسو ځای ته موږ درشو په دې ځان خلاصوئ او موږ چې مناظره وشي یعنې که جنګ شي نو بیا جنګ په میدان باندې مناظره ولګو انشاءالله پایي به تاسو سره کړي نو څه خبره خو نشته دویم نمبر ماتوریدي صاحب د څو ورځو نه خوله وازه کړې ده او د ما سبقه او د ماضي هغه کوم شرم چې دی انټرنیشنل شرم کړی د هغې باندې پرده راچولو دپاره بار بار لګې دی او یا شهرت وږی دی دې لیونی کړی دی چې ټیم ناټیم نه ګوري بس وایي مناظره او مناظره موضوع مقرب ته نه ده معلوم کړ دومره نه پوهېږي چې زما د دوی سره په څه باندې ده غلی ناستو ډېر وخت چې مفتي محمد بلال دیوبندي صاحب د خولې نه علمي غیب خبر راوته ده خو په دې مطالعه وه نو زر راپاڅېد بس ما ته قبول دی چېرې هلکه ته مخکې چېرته تللی په ختم نبوت په موضوع باندې چې تاسو ته جمعیت علما اسلام ته نسبت کوي چې دوی بعضې عقاید کفري شرکي هغه ټیم کې ته چېرته ودوي اوس منظره یې شوي چې زه کوم دی جمعیت علما اسلام د طرف نه دفاع کوم او ظالمه تا خو چې کوم دی دا نوجوانان احناف بالکل په تا اعتماد نه کوي خو زموږ خاص څلور کسان دي وایي دا چې کوم دی جمعیت علما اسلام په دې باندې اعتماد کړی دی او دا یې د مناظرینو ګروپ دی تا خو سره یادوي
ته ځان ولې هغو ته ځان پالش لګوي ته ځان نږدې کې او نه پتا باندې جمعیت علما اسلام سنجیده علما چې دي هغه پتا باندې اعتماد نه کوي. نو ګوره دا خو هر چاته پته چې اوسه پورې وده وي علم غیب ته راغلی او هغه مفتي محمد بلال صاحب یو وجه بیان کړې ته په هغې بحث کې په هغې به موږ تا سره وکړو. خو اول دا دی چې ستا به موږ سیپیت سره خلکو ته ښایو چې دا صحیح سیپي دی او دا چې کوم دی هسې ځان پټ کړی دی په عبادت علماء دیوبند باندې نور په حقیقت کې دا دننه نه چې کوم دی دا عقاید ټول بریلیت والا او سیپیت والا دي او انشاءالله ډېر زر به موږ ستا علاج وکړو ته مه خفه کېږه. خو دې سړو سره زموږ اوس چې کوم دی بحث روان دی چې دا یو څه نتیجې باندې تمام شي نو هغې نه پس به بیا ستا سره موږ ګورو. باقي دعا ده او امید دی چې انشاءالله دغه حضرات زموږ سره ډېر زر رابطه وکړي. دوی سره زموږ نمبر هم شته چې ځای موږ له دوی راکړي دا منظمواري راکړي او تاریخ هم مقرر شوی دی او مناظرین هم مقرر شوي دي. انشاءالله ډېر زر به حق واضح شي او الله دې وکړي چې باقي خلک چې کم د هغوی نه حق ورک شوی دی هغه باقي دیو ته خفي او مخفي په دیو باندې پاتې نشي او الله دنیا ته وښیي چې حق جماعت او حق د چا سره دی. واخر دعوانا الحمدلله.